نن الله دې خوشاله وبا ساته. تحریک لبیک والا چې دا کم میشن شروع کړی دی نو دا د دغه کم د فلسطین دا کم ماشومان بچي چې کم شهیدان شو، بې کوره شو، مور پلار لاړل، یتیمانان شو، د هر هغه پښتو الفاظ په دې باندې سامي خوري چې کم د غم او د درد اثر لري. او هغې چې د دې دپاره چې کم دی کم یو میشن چالو که هغه میشن دا دی چې یاره دغه خلکو سره د دې د کم مصنوعات چې کم دی موږ د دې نه بایکاټ وکړو. نو دا یو ډېره قومي او ډېره دیني فریضه دی د خلکو ته کېښوده چې ای خلکو که تاسو په زړه کې دا جذبه ساتئ چې موږ دغه ځای ته لاړ شو، دغه ځای کې موږ جهاد وکړو، موږ د اسرائیلو خلاف جهاد وکړو، نو که تاسو دغه ځای ته نشئ رسېدلی کم از کم دونه خو کولی شئ چې یاره د حریک لبیک والا چې کوم دا میشن روان کړی دی دا د هغې ډېر یو زبردست چې د هغې موږ الفاظ نشته چې د هغه موږ د هغې دغه ادا کړو. نو کم از کم موږ د هغه مصنوعاتو نه بایکاټ وکړو کوم چې هغې مصنوعات دي. او تحریک لبیک والا باقاعده چې کوم دی یو پمپلیټ تیار کړی دی او هغې کې د هغې نشاندهي کړې ده چې ای مسلمانانو تاسو د دې نه باقاعده چې کوم دی بایکاټ وکړئ د دې دپاره چې دغه خلک ته هر قسمه د هر راستې نه چې کوم دی نقصان ورسي. نو په دغه وجه باندې موږ تاجران باقاعده چې کوم دی تحریک لبیک والا سره دا زموږ یو دیني فریضه هم ده. موږ هغې سره چې کوم دی څنګ په څنګ کې ولاړ یو او انشاءالله موږ په پر دکاندار په یو دکاندار په پی دکاندار باندې موږ ګرځېدلي یو چې مهرباني وکړه که دغه ځای ته ته نشئ رسېدلی نو دا مصنوعات مه خرڅوه، دا هم چې کوم دی ستا د جهاد یو حصه راځي.